پاکستان نوکر دی او زه مالک یم د پاکستان آئین نن په بدترین شکل کې تر پښو لاندې شوی دی SIFCR د دې له لارې صوبایي خودمختاري پاماله شوې ده ځنګلات له موږ سره نشته IT له موږ سره نشته کمیونیکیشن له موږ سره نشته کرافت بېمانه غله پر ملک مسلط دي ماینز ایکټ چې پاس شوی دی هېچا یې مخالفت نه دی کړی میڈیا کے حوالے سے ہم میدان میں ہیں آپ پتہ نہیں ہے کن غاروں میں گھس گئے ہیں سم یا پیکا ایکٹ چې تاسو راوړئ د دې اول واره اطلاق د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خلاف وشوی له تېرو 10 ورځو څخه اخبارو زموږ د بیانو بایکاټ کړی دی او وایي چې موږ ته چاوړی ویلي دي ورورو مجلس له کومه ځایه شروع کېږي بنیادي طور باندې نن زموږ په مظاهره کې د میډیا سړی نشته موږ وایو چې عزیزانو د هېچا سر هېڅوک نشي پرې کولی موږ دا وایو دا سړی چې دا پابندیانې لګوي دا د پاکستان مالک نه دی دا د پاکستان نوکر دی او زه مالک یم مالک به خپل حیثیت غواړي او پیدا کوي ورونو دلته پراته افغانان خپل مجلس ته راځو دا د اقوام متحده د ادارې د USAID او سات UNHCR تر څارنې لاندې راغلي دي ورونو موږ اول اقوام متحده ته وایو چې تا دا خلک دلته راوړل او په جهان کې دي کمونیزم نه راوړ نن دا خلک چې 40 کاله یې دلته تېر کړي دي د دې خلکو رشتې دي د دې خلکو کاروبار دی جاني قوانین لاندې که یو سړی د یو چا ملک ته ولاړ شي 15 کاله بعد سړي ته دا ملک شاریه ورکول کېږي هغه ټول حقوق ورکول کېږي چې امریکن یې لري چې برطانیه یې لري چې جرمني یې لري چې فرانس یې لري ورونو دې خلکو 40 کاله تېر کړي دي او مصر چې کومه خبره کوي دا 15 کاله له مخه ده پر نواز شریف باندې په عمران خان باندې په پیپلز پارټي باندې هغه دا خبر SIFCR دا اداره یې جوړه کړه او د دې ادارې موږ نن وایو ورونو SIFC چې څنګه جوړه ده دا د پاکستان وفاق له منځه تللی دی ټوکې ټکلې به خلک نه کوي نن د دې له لارې صوبایي خودمختاري پاماله شوې ده زموږ دیوال سبجکټ چې صوبې ته ورکړل شوي وو په 18 ترمیم کې دا یې ګرد بیرته واخیستل نن زراعت زموږ په لاس نه دی نن ماینز لیدل زموږ په لاس نه دی امور حیوانات له موږ سره نشته ځنګلات له موږ سره نشته IT له موږ سره نشته کمیونیکیشن له موږ سره نشته دا رنګه ورونو دا ګډ شیان پاماله شوي دي او د پاکستان آئین نن په بدترین شکل کې تر پښو لاندې شوی دی د پاکستان آئین پاماله شوی دی صوبایي خودمختاري له منځه وړل شوې ده په داسې حالت کې یو له موږ سره په ملک کې دا روان دي له بلې خوا ورونو دې حکومتو جهاني طور باندې پاکستان یکی تنها کړی دی نن پاکستان په جهان کې دوست نه لري نن د سلام سړی نه لري
موږ دې خلکو ته وایو چې خرابي به درته کېدله نو نه چې تر اسمانه شاته ولاړ شه ستا کار نه دی دا د سیاسیانو کار دی نن په پاکستان کې سیاسي استحکام نشته نن زموږ د ملک ادارې مفلوجه دي نن زموږ قوانین ختم شوي دي ورونو په داسې صورتحال کې نن موږ ژوند کوو نن پاکستان کنګال دی نن د پاکستان خزانه خالی ده د پاکستان صنعت او زراعت درېدلي دي د پاکستان معین او منرال قبضه شوي دي دا ورونو زموږ کامې شتمنۍ وې تاسو ته په نظر نه درځي چې پر کوم ځای زه ولاړ یم دلته د دنیا تر ټولو ګران دا لیتیم پراته دي خلکو لیتیم تاړولي دي تا ته به ووایي چې زه به دا کوټه ښار ونړوم لوی به در جوړ کړم جدید به در جوړ کړم روډونه به هم پراخ کړم په دې به نه خطا وځئ د نن چې کوم څه پراته دي چې واری ته زندۍ کې دا د ده کار دی دا ته راځه دې ته نو ورونو دا ټول دامونه دي د فارم سنتالیس په ذریعه راغلي رشوتخوار دروغجن کرپټ بېمانه غله پر ملک مسلط دي له دې ځایه نجات اخیستل نور څوک وایي که نه وایي موږ په چا کار نشته ډېره بخښنه غواړم په معنا دې خلک سر خلاصوي وایي چې پښتانه وایي چې چشی خوري یا مشوکه څنډي دا په داسې کار اخته خلک دي دا ګردې کړي دي دا ګردقسطونه یې کړي دي او ماښام یې خپل لوټ او شوکه روانه ده دلته په چمن باندې او ما ته چار په نامور قومي او پلانا او پلانا دروغ دوکه بېمالي او په یوه معنا د وطن سره مکمل خیانت دا خاینان دغه خلک دغه قوتونه دا بخښنه غواړم د پنځه شپېته ایوان دی هېچا یې مخالفت نه دی کړی موږ پکښې یو هېچا منځ چې پاس شوی دی هېچا یې مخالفت نه دی کړی اوس نو ما او تا خطا باسي ما نوټسون کړی دی ستا په سلا یې کړي دي درواغ وایسته تاسو ملک خرڅوئ تاسو د ولس جایداد خرڅوئ تاسو غله ثابت شوي یاسته تاسو دروغجن یاسته دا څه روان دي له موږ سره څه کېږي د څښلو اوبه نه راکوې بجلۍ نه راکوې ایس نه راکوې مهنګایي پر اسمان ده روزګار نه راکوې او چې لرمه یې دا راځه اخلي او ته ورسره ملګری او بل ځای د چرګې واری کار کوي مشوکه څنډې دا نه ده ورونو زموږ دا مجلس دی دې مجلس ته به ټول راځي دا مجلس به ټول اړ وي چې چا دخت کړی دی د تاریخ په پاڼو کې به د خاینانو په سره قلم د خاینانو ته رااعلانېږي دا مجلس نه دی ورونو دا ګر چې موږ ته کوم مشکلات پېښ دي دا نن چې موږ پر کوم ځای ولاړ یو دا ټول ورونو له موږ څخه یو غږ غواړي یو بیداري غواړي راپورته کېدل غواړي هېڅوک حق نه لري د پاکستان پایین کې وکیلان دې ثابته کړي د پاکستان پایین کې د آیین چیړیو د آیین غورځولو د آیین څخه انحراف کولو سزا مرګ ده SIFC آیین پامانه کړی دی صوبایي خودمختاري یې له منځه وړې ده د وفاق بنیادونه ښورېدلي دي اوس موږ فدرېشن نه لرو نو ورونو په داسې حال کې چې دا چا پاس کړی دی موږ به باسپاس نه کوو شعبان الفا به باسپاس کېږي افغان پښتون به درزه کوي موږ به درزه کوو چې زما شتمنۍ تا څنګه پرانیلې لیکلې دنیا ته وایو اعلانیه وایو زموږ خاورې له به څوک نه راځي او که راتلل چې هر څوک موجود نه وي چې هر څه ورسره وسره موږ به ګیله نه کوي
زما رضا نه ده پکښې، زما اختیار نه دی پکښې، زما پوښتنه نه ده سوې، زه مالک یم. که غر دی، که رانجه دي، که کرومایټ دي، که لیتیم دي، که یورانیم دي، دې ته دوی سټراټیجیک دعوت وایي. دا سټراټیجیک چې خدای ماله راکړي دي، که تیل دي، که ګیس دي، او که اوبه دي، او که بجلۍ دي، دې ته به څوک نه ګوري. جان د ځان خبر کړي. موږ د فارم 47 حکومت قطعا نه منو. دا نماینده نه دی، دا تا سره معاهده نشي کولی، دا سودا نشي کولی. نو ورونو چې دې ګرد مجلسو ته وګورې، دا ګرد مجلسونه راواخلي. زموږ مجلس دا دی چې ورونو چې په کومه ورځ تاریخ تحفظ عین پاکستان جوړ شوی دی چې پر آیین حمله کېږي، پر آیین حمله شوې ده او دا ګرد کارونه روان دي. موږ د نن ورځې په حواله تاسو ته دا وایو چې فلسطین پر مظلومانو باندې که هر څو سړی زورور شي، په کلي کې وي هم دوی ننګیالي ورانني پیدا کېږي چې فلانیه په فلاني چا ملامت یې. اسرائیل په فلسطینو ملامت دی. فلسطین غریب خلق تقریبا اوس 50,000 انسانان په بمباریو کې مړه دي. د ونې 3 واره اپایټ زخمیان، کورونه او بلډینګونه له منځه تللي دي. دا ناترسه دنیا پر دې زړه نه سېځي. دې ظالم په سترګو کې سترګې نه اچوي. دلته هغه څوک مضبوطه کوي چې فلسطین خوارۍ اسرائیل مسلط کوي. ورونو دا کوم مجلس چې نن موږ دلته ناست یو، سر به خلاصوو، ځان به پوهوو، پورته کېږو به، اوبار به جوړوو، خلکو ته به ځو، ماجتو ته به ځو، ولسو ته به ځو. ورونو ملګرو سم ولاړ وئ. د ماجت لاس سپیکر ستی دی. د ظلم خلاف غږ پورته کول ستا ذمواري ده. رزق ساتلی دی. په ډیورنډ خط باندې زموږ تجارت له 1.5 کاله مکمل بند دی. دا څنګه پاکستان دی؟ دا څنګه اسلام دی چې محمد صلی الله علیه وسلم د دنیا تر ټولو لوی تاجر سره نکاح کوي او پر موږ پښتانه باندې پاکستان تجارت بندوي. دا د محمد صلی الله علیه وسلم د کولو په خلاف کار نه مو راسره کېږي. ولې راسره کېږي؟ او دا یې جوړه کړې وه چې زه بېلا خوا کومه پښتون به فکر کوي. د خدای بیا خپل کارونه دي. اوس فکر کوه توره یاد په تا سال دی پر ما سال. نو ورونو دا ګرد مجلس پښتانه وایي بل ته کډي مه کاږه. دی نه وي چې یو ورځ پر هغه ځای باندې ستا لاړ شي او په دې کډي کې ولوېږي. موږ ته چې هر څه کډي کښلي، موږ تر دې کډیو راتېر شوي یو. اوس د توره یاره وار دی د کډیو، یا به لار وړي یا به په دې کډیو کې ختم کېږي. موږ خپلې غاړې خلاصې کړي دي. تا جهاني تور باندې دومره جرمونه کړي دي، موږ پر خوله لاس نیولی دی. له دې جرمو وروستو نور ستا ژوند کوم ځای ته رسېدلی دی. نو موږ د ملک په توګه باندې دا خبره کوو. زه په آخر کې بیا دا وایم چې نه شابس پر دې میډیا باندې تا ما ته ویلې حکایت دی زما ازادي ولاړه او حمله پر ما شوې ده، ته پټ یې غلی یې. ستا فضل پرې کوي، ستا ژبه پرې کوي. میڈیا کے حوالے سے ہم نے یہاں پریس کی بنیاد، ہم نے یہاں اخبار کی بنیاد رکھی تھی. ہم میڈیا کی آزادی والے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں عدلیہ کا بیڑا غرق کیا گیا، عدلیہ کی آزادی چھینی گئی. پھر اس کے بعد PKX میں میڈیا کی آزادی چھینی گئی.
عدلیہ ملک کے ریاست کا دوسرا ستون ہے، دوسری پلر ہے۔ جب وہ پلر نہیں ہے یہ ملک گر جائے گا، پلر کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اور پہلا پلر اس سے حملہ ہو چکا ہے، اس کو ختم کر دیا ہے، دوسرے پلر کو بربادی تک پہنچایا ہے، اور تیسرے میڈیا کو ختم کیا گیا ہے۔ تو انتظامی طور پر پاکستان جن مشکلات کا اس کو سامنا ہے، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو، افغان کھٹوال عوام کو کسی حالت اور کسی صورت میں نہیں چڑھنا ہے، ان کو یہی رہنے دینا ہے۔ وہ یہاں رہیں گے، کاروبار کریں گے، زندگی گزاریں گے، اور اپنی مرضی سے امن کی صورت میں اپنے وطن چلے جائیں گے۔ لیکن جو کچھ آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ناقابل برداشت ہے۔ آپ کے پولیس چور ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں، گھروں میں گھستے ہیں، ہتھکارے سلوک کرتے ہیں۔ سنبھالو، وقت ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ سنبھالو، ہمارے لوگوں کو نہیں چھیڑو، ہمارے لوگوں کی بے عزتیاں نہیں کرو، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے نہیں کرو۔ جس دن لا رہے تھے تم اس کو صحابہ کی درجہ دے رہے تھے، اور آج جس ہتک کے ساتھ ان کو بھجوا رہے ہیں، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ باتیں میں آپ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میڈیا کو دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان قدموں کو مانیں گے، قبول کریں گے، مفلوج ہو کے بیٹھیں گے، اور پارٹی کے بیانات کا بائیکاٹ کریں گے، ہم آپ اپنے ذریعے سے وہ کام کریں گے، پاکستان بھی حیران ہوگا، تم لوگ بھی حیران ہوں گے، اور ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ آج کی دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، سوشل میڈیا، اس کے مختلف ایپس کے ذریعے ہم اپنی بات ساری دنیا کو پہنچا سکتے ہیں، اور آپ کی محنت سماجت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ نے ہمیں کہا تھا، ہم آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ آپ لوگ اور ہم جرأت کا مظاہرہ کریں گے۔ ہم میدان میں ہیں، آپ پتہ نہیں ہے کن غاروں میں گھس گئے ہیں، چھپ گئے ہیں، اور پارٹی کے بیانات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اس کا ہم حساب لیں گے، اور ان پارٹیوں سے ضرور لیں گے جنہوں نے ان ترامیم پہ اور ایکٹ پہ دستخط کیا ہے۔ اس میں پارٹیاں آپ سب کو معلوم ہے۔ آخر میں یہ بات پیپلز پارٹی کے لیے آپ کہہ رہے تھے جمہوریت ہماری سیاست ہے، وہ سلوگن چلی گئی ہے۔ بے نظیر کی، ذوالفقار علی بھٹو کی سلوگن سے انحراف کس چیز کی پیپلز پارٹی رہ جاتی ہے؟ مسلم لیگ کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، ووٹ کی بے احترامی ہو گئی ہے۔ اب اس کو مسلم لیگ کی، نواز شریف کی بے احترامی سمجھتے ہو، اپنی سمجھتے ہو، آپ کا سلوگن بھی چلا گیا ہے۔ باقی دوستوں کے جو بھی نعرے ہیں سٹیج کی تقریر سے نہیں، جہاں آپ نے دستخط کیے ہیں اس کا ازالہ آپ کیسے کریں گے، کس طریقے سے کریں گے؟ اس دستخط کا ازالہ نہ کر کے ہم آپ کے کسی عذر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ چند گزارشات تھی جو ہم آج کی اس دن کے حوالے سے، کھٹوال عوام کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے۔